موبایل حوالې سه یوه ډېره اهمه مسله ده چې اکثر موږ مونځونه کوو او موبایل را سره سي په هغه کې تصویراني فلمونه یې پکې ډرامې پکې ګانې وغیره دا پکې موجود دي. نو اوس کو په دغه موبایل سره چې په کوم کې دغه فلمونه یا ډرامې موجود دي مونځ په دوران کې دا په جیب کې پروت دي، نو په مونځ باندې څه اثر پرې باسي که نه؟ نو دې حوالې څه دا خبره خو دې کې خو څه شک نشته چې ډرامه فلم یا ګانه بجانه دا فی نفسه ځان له یوه ګناه ده. ډرامه کتل یا ځان څه ساتل، فلم کتل، دارنګې ګانه وغیره دا ځان له ګناه ده. خو د مونځ په دوران کې چونکې بند وي او څو پورې چې دا کولاو شوي نه وي نو هغه نه ښکاري، په سکرین باندې نه راځي. نو دې وجې نه داسې چې کوم موبایل د چا صحیح چې په هغه کې ګانه وغیره موجود دي، فلم پکې موجود دي، خو د مونځ په دوران کې هغه ښکاري نه، نو دې وجې نه په مونځ باندې څه اثر نه پرې باسي، مونځ به دې صحیح شي. خو به حیثیت مسلمان او به حیثیت د دې چې موږ دعوه کوو چې موږ د خپل پیغمبر سره مینه ساتو او د هغه امتین یو، د داسې شیانو نه کوشش کول پکار دي چې سړی ترې ځان وساتي. اکثر موږ دا دعوه کوو، موږ وایي چې موږ انډیا زموږ ډېره غټه دشمنه ده او ډېر دعوې کوو، خبرې هم ډېرې زیاتې کوو، خو زموږ د مسلمانانو اکثره نوجوان چې کومه طبقه ده د هغې د ټولو نه زیات انتظار دغه انډیا فلمونو ته وي. نو یو طرف ته اوسه دشمني کوي او بل طرف ته د هغې فلم ته دومره په انتظار باندې ناست چې هغه وختونه درته معلوم وي چې کله به دا فلم راځي یا کله به دا ډرامه راځي. به حیثیت مسلمان موږ له د دې نه ځان بچ کول پکار دي او باقي مونځ په دوران کې داسې موبایل کې څه درسوي خو موبایل بند دي، نو په مونځ باندې څه اثر نه پرې باسي.